अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल फ़ुरक़ान वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-मारूफ़ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समाइयतमंद हाज़िरीन, दे तिलावत शुदा आयातुन नौलांदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ग़ज़वा तबूक अवल नवाला तर आखिर पूरे स कारनामे स कारुना स समख तरागली अगा अल्लाह बयान करी पागे के चाप दिलचस्पी सरा जड़ा पमीन सरा हिस्सा गस्तिदा चियागा माली कुर्बानी दा और जानी कुर्बानी दा पे इखलास मादे द अल्लाह सरा द वाबस्तगी द खपल बंदगी द इजहार द पारना और बदनी कुर्बानी करला दागे टोलो अल्लाह जल्ल शानुहु हाल मुंता पदे के बयान करे बिया कम कसान चियागा दजलना कामिल मोमिनान मुसलमानान नौ मुनाफिकानु आवागे द खपल जान द बचाव द पारना हिले बाने जोड़ इकड़े और द जंग द जिहाद ना आगेजान पाती को और अतलबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयल चे जमन को रोबे अमन दे कोर के जमन सोक निश्ता खुदा न ख्वास्ता के चत्ता सोक पे हमलाव की सोक राशि गलवा दोया राशि डाकू राशि बल रहजन अरसची तागेना द बचा और द दिफा से दगा जमंग सरनिश्तरे कता मंगता इजाजत हो कि मंग द जहाद न पाती शू और द खपल कोर हिफाजत और द खपल इज्जत महफूज सातने द पारना
نو دا زموږ سره به ډېره خیر ښېګړه وي. نو هغه کسان چې الله جل شانه د هغې په وجه چې پیغمبر اسلام هغې ته اجازت ورکړو چې پاتې شئ مزه چې تاسو ته تکلیف دی یا ستاسو ته حاجت دی په کور کلي کې په نو هغې په وجه باندې تاسو پاتې کېږئ پاتې شئ. لیکن د هغې خبرې تحقیق پیغمبر اسلام ونه کړو چې آیا واقعي دته دا کومه عذر کومه بهانه چې دا پیش کوي حقیقت کې دته دا شته او که نه، دا کومه عذر چې پیش کوي کومه بهانه پیش کوي دا بهانه دا عذر د فی الواقع دته دغه دی پیش دی که نه. نو الله جل شانه اگر چې پیغمبر اسلام ته په هغې خبره لږه زور نه ورکړله چې تا بغیر د هغې د معلوماتو کولو نه هغې ته اجازت ورکړو او هغه دا اجازت هغې خپل ځان دپاره یو ډېر لوی غنیمت او یو ډېره غټه د خوشحالۍ موقع حاصله کړه او خندل به او خوشحالۍ به کولې چې موږ پیغمبر اسلام له دوکه ورکړله هغه هم دوکه کو او حالان کې زموږ دا کومه بهانه چې موږ کړې وه کوم عذر چې موږ پیش کړی و هغه موږ ته نه و خو بس هغه له هم دغه ورکړی زیبا یو ګرمي ده بل سفر لري دی بل جنګونه څوک کوي بل ځان وژني. نو یوه طبقه پکې دغه وه چې هغې جان یعنې قصدن عمدن هغې ځان پاتې کول غوښتل او څه بهانه او عذر به کتلو او په هغې په وجه باندې به د پیغمبر اسلام نه اجازت اخیسته او ځان به یې پاتې کړه. یوه ډله دا وه. یوه ډله د هغه کمزورو ضعفاو وه چې هغه ډېر کمزوري وو ضعیفه وو معذور او زنانه او ماشومان چې هغه جنګ ته د وتو قابل. یوه ډله پکې دا وه. بله یو څو کسان وو چې هغه ښه مؤمنان دي نه منافقان دي او نه د اسلام نه منحرف دي او نه د اسلام سره دشمنی او څه عداوت شته. د پیغمبر علیه السلام باندې شدایان دي په دین اسلام باندې هغې قربانېدونکي دي لیکن د یو څه تساهل په وجه باندې د څه سستۍ په وجه باندې د څه غفلت په وجه باندې د نادانۍ په وجه باندې هغه یوه ډله یو څو کسان د مؤمنانو نه پاتې شو. هغې دا ویل چې یاره نن به لاړ شو سبا به لاړ شو زموږ سره انتظام موجود دی انتظام راڅه شته دی موږ به لاړ شو په دې کې په داسې کې د نن سبا کې هغې کې وخت ووتو. بعضې کسانو دا چې یاره موږ په ډېرو غذاګانو کې شمولیت کړی دی که په دې یو کې موږ پاتې شو نو بله کې به لاړ شو بله کې به لاړ شو څه دومره خبره به نه لیکن هلته د دې مؤمنانو پاتې کېدل الله ته په دې ناخوښه وو چې منافقانو خو عذر باندې پیش کړی او هغې ځان پاتې کو نو تاسو هم د هغې په شانتې د دنیا ژوند د دنیا خوشحالي او د دنیا نعم و نعمت چې څه دي دې ته تاسو ترجیح ورکړئ په بدله د آخرت کې او په بدله د جهاد کې تاسو دې ته ترجیح ورکړله او ژوند هم خوښ کو حالانکې دا ژوند ستاسو چې کوم زندګي ده نو دا خو
पानी دا خو باقی پاتې کېدونکې زندگی ستاسو نه ده چې همیشه وي دسره که لږ وخت پاره وي نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې مؤمنانو ته یو داسې د خوشخبری او یو دغه ورکوي ورته زیری ورکوي ورته او د هغې چا په لونو کې چې څه نه څه معمولی نه هم داسې دغه و هغې ازاله یې دپاره نه الله جل شانه صفا دا موږ ته وفرمایل ان الله اشترى من المؤمنین الله د مؤمنانو سره بیع شرا وکړله خرید و فروخت یې وکړو دا زمونږه په اصطلاح کې زمونږه په دغه کې هر چا ته پته ده چې بیع شرا څه ته وایي اخیستل او خرڅول کم شی چې ته اخلي د هغې به ثمن یعنې قیمت ورکې کم شی چې ته اخلي د هغې به قیمت مقرر وي د هغې وزن به مقرر وي د هغې خاصیت او د هغې هغه هر څه به معلوم وي چې دا فلانې شی دی د دې دا وزن دی د مقدار دی د دې خوبۍ دي دې کې دا کمال دی په دې کې دا اوصاف دي د دې دا قیمت دی دلته الله جل شانه په دې آیات کریمه کې دا وفرمایل چې بېشکه الله د مؤمنانو سره خرید و فروخت وکړو نو کله چې ته څه شی خرڅوي چاله ورکوي نو د هغې قیمت به خامخا تا ته میلاویږي تاله به درکوي د هغې قیمت به لازما تا ته میلاویږي چې هغې کې د خرید و فروخت د خرڅ او د اخیستلو معامله وي نو کم شی چې ته ورکړې نو د هغې قیمت به لازما لامحاله تا ته میلاویږي او ته به د هغې مطالبه کې اب اخلي یو خدا شو او دا خرید و فروخت الله د مؤمنانو سره په څه څیزونو وکړو انفسهم و اموالهم د دې مؤمنانو په نفسونو باندې او د هغې په مالونو سره الله سودا کله چې په مکه مکرمه کې د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت 19 کال دی د مدینې منورې نه یو شپږ کسان رالو او هغې د یو غونډۍ شاته په پرده کې په ډېره خفیه او پټ طریقې باندې بیعت وکړو شپږو کسانو بیا بل کال د حج په ایامو کې بیا تقریبا 12 رالو په هغه 12 کې دا شپږ مخکیني وو او څه پکې نوي وو دغه رنګې بیا اخرنی چې کله دا بیعت کېده نو تقریبا 122 افراد د مدینې منورې نه راغلي وو او هغې بیعت کړو په هغې کې 2 زنانه دي او 80 کسه نارینه دي چې هغې په دې څو خبرو باندې بیعت کړو دا بیعت اخیستلی کېدلو او د دغه وخت نه حضور صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مؤمنانو ته مسلمانانو ته د هجرت کولو حکم وکړو چې تاسو څوک تلی شي او څه وخت کې ورته موقع د تلو او د سفر او د هجرت میلاویږي نو هغې دې پکې لیټوالی نه کوي او هغې دې ځي نو کله چې دا اخرنی بیعت وکړی شو کېدلو مصعب بن عمیر رضی الله عنه د غالبا
هغه وایي چې یا رسول الله د الله په دیش دا کومه بیات چې کیږي دې کې چې کوم شرایط لګولی کیږي هغه شرایط وضاحت هم وکړه کوم چې د الله د طرف نه دي کومه شرایط چې د الله د طرف نه دي د هغې وضاحت وکړه چې موږ په هغې پوه شو او په خپل عمل کې راولو دویمه هغه شرایط په هغې کې د هغې وضاحت هم وکړه چې هغه ستا د طرف نه دي او ستا په حق کې دي ستا دپاره دي نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورته ارشاد فرمایي چې د الله د طرف د هغې شرط دا دی لا تعبدو الا الله د هغې خو دقه شرط دی واحد چې د الله نه ما سوا د چا بندګي به نه کوئ عبادت به نه کوئ بس هغه به په هر حال کې په هر وخت کې په هر عمر کې هغه به وحده لا شریک ګڼئ د هغه عبادت به کوئ دا د الله د طرفه دا شرط او زما چې تاسو به زما حفاظت زما قدر احترام زما عزت او زما حفاظت به داسې کوئ لکه چې د خپل بچو د خپل کور والو د خپلو خپلوانو بلکې د هغې نه به هم زیات یو صحابي پاسی ہوئی تپوس کوي چې یا رسول الله که چېرې موږ په دې دواړو شرایطو باندې عمل شروع کړو او په دې ښه ټینګ ولاړ یو چې د الله نه ما سوا د چا بندګي به نه کوو او استاد په حفاظت کې به د هر چا نه موږ پیش او مقدم یو د خپل اولاد نه د خپل کور کېدلی د خلکو نه به ستا حفاظت ستا خدمت ستا احترام زیات کوو نو بیا موږ له به څه شي په دې کې حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لکم الجنه ستاسو دپاره نه به بیا څه شی جنت دی نو د حضور صلی الله علیه وسلم حفاظت د هغه خدمت د هغې کې کمال لګي که په هغې کې طاقت او جسم لګي هغه په هغې کې په یو کې هم کسر نه بریدي کمی نه کوي ښه باقاعدګۍ سره هغه کوي نو الله رب العزت فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة د الله سره خپله دا کلکه وعده کول الله که غم وي که خادي وي که بیماری وي که صحت وي که مالداری وي که غربت وي که بیماری وي که صحت وي که هر حال چې وي الله ستا د ذات د وحده لا شریک به منګه تابع او فرمانبردار یو د هغې نه به منګه انحراف نه کوو مخ به ترې نه اړوو په هغې به موږ ټیک او مضبوط ولاړ یو دویم نمبر اوسه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کول د هغه عزت او احترام کول د هغه حفاظت کول هغه خو اوس نه کېږي ځکه چې هغه یې د دنیا نه سفر کړی دی اوس د هغې په ځای باندې د الله د پیغمبر چې کومې طریقې دي د الله د پیغمبر چې کومه لار ده کومه د هغه ارشاد دی کومه عمل هغه کړی دی او امت ته یې هغه ښودلی دی د هغې حفاظت کول هغه راټینګول هغه د خپلې سینې سره لګول دا هم په دې
वादा के पदे माहिदा की दार कि अल्लाह ज़बास्ता बंदगी को मादा बलचा बस्ता तरफ बंदगी की शराकत न कोमा देम दा कि दस्ता द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागा इरशाद फरमाए ले दे पखुले मुबारक यो खबर कल्ला और कागा अमलन कल्ला और कागा पागा अगे माने खामोशी इख्तियार कल्ला दा जमा द पारना द जन यो तरीक़ा यादा और लार दा और जमा द पारना हम दगा द कामयाबी उसूल दी सिदा बज़ख पलवा पागे के बजा कमे न कोमा दागे न बरुस्तु के गमना दाखला का वादा कवल दा सिदा लक सरंगे चिप मक्का मुकर्रमा के द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा द मदीने न रातलुन की कसानो बियात करे वो और दागे सराय माहिदा करे वा बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए युकातिलून फी सबीलिल्लाह दिव बदा अल्लाह पलार के द अल्लाह द रजा द पारा द अल्लाह द खुशनुदे और द रजामंदे द पारना कतल कई खलक बवजनी अगा कसान च अगा द अल्लाह दुश्मनान दी अगा कसान च द अल्लाह द पैगंबर और द अल्लाह द दीन दुश्मनान दी दा गसर बजहाद कई और क़िताल बकई फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून नूर व हम वजनी और पाकवल ब हम पागे किमरी जगह चे दियो बे कल्ला दियो सौदा कल्ला पदे दो सुजुन बांधे पदे दो खबरों सौदा कल्ला जमा माल जी जिबा खुस्ता पलार के हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिकला दा आयात करीमा उलस्तो वेलो नो यरा साजी बसवदा खुदा सडेरा जी बसवदा दा स्ताना पर किस लाड़ो स्ताना के लाड़ो न सिशे दर न लाड़ तचे द मोरना द प्लारना पैदाश ली द मोर न पैदा की दे पैदाश ली पा वक्त के स्तास रसो मालो दसरा दौलत दसरा जेदाद दसरा मोटर ला रेवे दसरा सरऊ स्पिनजरू सौ दसरा खाली लाश नहीं रखले दुनिया था तो दुनिया के ब्याताला अल्लाह माल दर को दौलत दर को जेदाद दर को इज्जत दर को ताले ताकत और कुव्वत दर को ताहर ताला चा दर को अल्लाह दर को और ब्या दगा माल दागे न सही सरा वाला अल्लाह वे जमा मादल दर कले खुद मालती जमा पलार के खर्च का दगा माल चे कम मादर कले दे तार कम पैदा को तार संग पैदा को मादर को कना जमा दर को न दगे न तदा जमा पलार के और जमा पर रजा मांदे खर्च का दगा बदन चे कम स्ता दे दा हम मादर कले दाम लेकिन दा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चेर साजी बस सौदा न पाकिस्तान सलाड़ो न पाकिस्तान सवागस्ते शू चा सदिया गादल अल्लाह दर कर दे पागे दसरफ सौदा कई आ कम से चदल अल्लाह दर कर दी पागे बाने च मादल च कम से दर कर दी पदे सौदा ढेरा जी बस सौदा दा ढेरा टोल द न पेला भला गता खबर दा माल द दुनिया च कम दे दा फानी दे दा बाकी न दे स्तासरा वफा न कई हमेश गरी न कई स्तासरा न पाती की दा जान और स्ता बदन और रूह चिरे दा हम स्ताना फरवाद बकी दा बजीदा बाज लेकिन स्ता अकलमंदी दादा स्ता उखियारी दादा स्ता
پویا دا ده چې تا په هغه قسم له سودا وکړله او څه دې ورکړو مال دې ورکړو چې هغه مال ستا نه که خوښ یې او که په زوري دا درنه پاتې دی دا مال ستا نه پاتې دی که په خوښه یې او که په رضا یې او که په زوري دا درنه پاتې دی تا هغه مال ورکو او تا بیا د همیشګرۍ زندګي هغه خپله کړله نو دا ستا ډېر غټه انتهایي هوښیارتیا ده او فراست دی او عقلمندي ده وعدا علیه حقا دا وعده په الله باندې ستاسو دا حق ده او رښتینی ده او لازم ده چې الله خپله وعده به دا پوره کوي ستاسو سره چې تاسو به ستاسو سره چې کومه سودا کړله په دې سودا کې به الله تاسو له جنت درکوي فی التورات والانجیل دا قسم له وعده په تورات او انجیل کې هم کړی شوې ده والقرآن او په قرآن کې هم ستاسو تر مخې نه دا ده چې الله کړ ومن اوفا بعهده من الله او د الله نه د خپلې وعدې پوره کوونکې او رښتینی څوک کیدی شي بل څوک دی چې هغه د الله نه زیات خپله وعده رښتینې کوي او هغه زمونږ خو وعدې کوو لیکن دا وعده مونږ داسې یو ګپ او یو معمولي شی ګڼو او بعضې وخت کې داسې وي چې هلکه خو ته ورته ها ووایه ښه ورته وکړه ښه ورته وکړه او بیا وړاندې خپله مرضي کوه چې لا نړ شي حالانکه ان العهد کان مسئولا د دې وعدې به الله ستا نه تپوس کوي ستا نه به پوښتنه کوي تا دا وعده ولې کوله چې دې وکړله بیا دې ولې نه پوره کوله په دې به الله زما او ستا مؤاخذه کوي او موږ نه به تپوس کوي نو دغه دوکه ده چې بس وعده وکړه ښه وویله شو نو په ښه ویلو سره تا وعده وکړله تا لوظ وکړو نو دا لوظ به بیا پوره کې او په هغې کې به بیا رسو کېږي نه ګوره تر دې پورې یو صحابي دی یو تابعي دی هغه تابعي د احادیثو تدوین کوي راجمع کوي چا ورته وویلې چې هلکه په فلاني ځای کې یو سړی دی او هغه ته یو حدیث معلوم دی هغه بس له دې نه لاړ شو هغه لاهور ته کراچۍ ته اسلام آباد ته هلته پسې ورسېده هلته ورغی هغې نه تپوس کوي چا نه چې فلانی سړی څه شو کور کې د هغه کور یې معلوم کو کور والی ورته وایي چې هغه اس اړولی دی خپل اس دی که اوښ دی سارا ته سر ته اړولی دی او هغه په هغې سره تلی دی هغه سره یې وایي ښه کم طرف ته تللی طرف یې ورته وښودی چې دې طرف ته اس یې اړولی دی سر له دی پسې لاړه دا سړی دې ځای کې چې بیا مونده دا کم چا نه چې دی ورسره روایت کوي د ده نه دا اس لرې وتی ده ډېر لرې تلی دی نو دی وایي چې که زرې زه پس دې اس پسې ځمه خو یو خو به زرې شم دا خو ډېر لرې وتی دی دویمه خبره دا چې هلته زه څرنګې ورنږدې شم نو کیدی شي چې دا زما نه نور هم وتښتي نو دا د خپله لمن داسې نیول ده او هغه ته اشاره کوي او هغه ته دغه لکه ځان ته یې رابلي چې راشي چې رانږدې شي خواله یې راشي وینیسي نو دا کومه چې مسافر راغلی دی نو دا ورغی ورته وینا کوي چې ته وښایه ستا په یې لمن کې څه دي چې ته دې اس ته دې داسې نیول ده چې دا اس د
وغولیږي دوکه شي او راشي ستا ځای ته رانږدې شي وایي هېڅ پکې نشته دی خو چې دا اس زما قبضه کې راشي دا خو ډېر لرې وتلی دی پکې خو چې زه ځم خو زرې زرې به شم هغه سړي خپل څادر هغه مېلمه چې و هغه ټک وهه او روان شو ورته وایي چې زه ستا نه دا روایت کول نه غواړم چې زه ووایم چې ما د فلاني نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث نقل کړی دی او ستا په نوم باندې هغه معروف شي او مشهور شي او هغه روایت کړی شي ځکه چې ته د الله د مخلوق سره دوکه کوې تا دوکه وکړله د اسره دا دوکه چې تا کوم د اسره کوله حالانکې ستا په لمن کې هېڅ نه و نه دانې وې نه واښه و نه ښه نه بد و نو دغه شانتې زه ستا په دې دغه څه روایت څه یقین کولی شم چې ته موږ له هم دوکه راکړې او موږ سره دوکه وکړي نو د وعدې چاته په داسې طریقه باندې خبره چې هغه هغې کې وعده وي عهد وي نو هغه پوره کول د هغې باره کې الله د هغې به تپوس کوي ومن اوفا بعهده من الله او څوک زیات پوره کوونکی دی خپلې وعدې لره د الله نه څوک شته داسې چې هغه دا دعوه وکړي چې یاره زه وعدې کې ډېر پوخ یم خپله وعده چېرته نه کمزوري کومه نه ماتومه زه یې پوره کومه د الله نه بل څوک شته چې هغه خپله وعده پوره کړي او دا د الله وعده ده زموږ سره دا به هغه پوره کوي خو په شرط دې سره چې تاسو سره الله په کوم څه باندې سودا کړله هغه سودا خپله صحیح صحیح پوره پوره حواله کوي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به بیا خوشحالي وکړئ تاسو له د زیری وي تاسو د پاره د خوشحالۍ زیری او خوشخبري وي په هغې بیې باندې په هغه سودا باندې کومه چې تاسو په کم څه باندې کړله په کم څه باندې چې تاسو سودا کړله هغه سودا څه شی ده د جنت ده چې دا جنت دا به تاسو ته د دغې په عوض کې د هغې په بدل کې ملوي وذلک هو الفوز العظیم او دا د ټولو نه غټه کامیابي ده دا کومه سودا چې تاسو وکړه او په دې باندې قایم دایم پاتې شولې او دا هم کلکه مضبوطه ونیوله نو دا غټه کامیابي ده ځکه چې دنیا هم پاتې ده د دنیا مال و متاع هم پاتې دی زندگی ژوند چې ستا کومه دی دا هم ختمېدونکی دی دا هم پانی دی دا هم باقي نه دی نو تا چې په کم څه سودا وکړله هغه سودا ده چې هغه ابدي ده لازواله سودا ده هغه نه ختمېدونکې سودا ده نو دا ستا غټه کامیابي ده او ستا غټه عقلمندي او دانشوري ده بل الله جل شانه د دغه کسانو چې په دنیا کې هغې داسې قسم لا زندگی تېره کړې وي او هغې په دې قسم لا بے شرا کې خپل ځان ورکړی وي نو د هغې نور صفتونه هم دي په دنیا کې د هغې نور صفتونه هم دي التائبونه یو دا صفت دی چې قدم په قدم د دنیا په دې مردارۍ کې چې کله دی اوړي راوړي د سره خطره وي چې هسې نه زما نه څه غلطي او ګناه شوی وي نو دا هر وخت کې د توبه وباسي الله ته العابدون دا عبادت کوونکي وي چې کله ورته موقع په لاس ورځي نو بس الله ته په سجده پرېوځي او سجده کوي او عبادت کوي الحامدون د الله ذکر و اذکار او تحمید او تحلیل دا بیانوي الصائحون روجې نیسي ډېرو
الراکعون رکوع کوونکي وي چې دا د کوشش دا کوي چې د جمع په منځونو کې د خپل ځان حاضروي او سجدې کوونکي وي. بلا دا آمرون بالمعروف د نیک کارونو امر کوي نورو ته، د نورو ښو کارونو نورو ته حکم کوي چې تاسو ښه کار کوئ بد مه کوئ. ونهون عن المنکر او د بدو کارونو نه خلک منع کوي او هغه ته راګرځوي. خوا که هغه په لاس باندې وي، خوا که هغه په نصیحت باندې وي، خوا که هغه په زور باندې وي، که هغه په ناراضګۍ باندې وي، که په هره طریقه باندې وي، خو چې د هغې نه هغه متاثره شي او دا غلط کار نه دی منع شي. الحافظون لحدود الله، د الله حدود، د الله د حدودو حفاظت کوي. الله دې معافي وکړي زمونږ ټول چې دغه ته وګورو نو مونږ ډېر په یو ډېر باریک او په یو ډېر خطرناک زندګۍ کې مونږ روان یو. د الله حدود یو سړی دی هغه غلا وکړله، قتل یې وکړو، ډاکه یې وکړله، هر څه ناروا یې وکړله، زنا یې وکړله، شراب یې وڅښه، هر څه قسم له په دې ټولو ګناه کبایرو کې چې کومه یو ګناه هغه وکړله. ستا زوی دی یا ستا د کورنۍ دی یا ستا د پارټۍ دی، ته به ځان وجنې، د هغه دپاره به دروغ ګورې، د هغه دپاره به په دروغه قسمونه کوي چې ده ته سزا میلاو نه شي. د الله حد په دغه ځای کې ما او تا رااخلو پامالوي. د الله حد موږ په دغه ځای کې د خپلو لاندې کوو چې زموږ دا سړی زموږ د پارټۍ دی، زموږ د ډلې دی یا زموږ د خاندان دی چې دا بچ شي. او پیغمبر علیه السلام په ژوند کې یو زنانه غلا کړې وه، هغه غلا پې ثابت شوې وه، د هغې د قطع ید حد هغې ته واورولی شو چې د دې لاس دې کټ شي. حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ نور داسې کسان هغې حضور صلی الله علیه وسلم ته د سفارش په توګه راولېږل چې دا د یو غټ خاندان زنانه ده او په دې خاندان باندې دا یو ډېر غټ داغ پرېوځي، د دې په دې سزا کې تخفیف وکړی شي، بدل دې کړی شي، د لاس د کټ کولو په ځای باندې د نور څه سزا هغې ته مقرر شي، خو چې دا ونه شي. کله چې د هغه سفارشي الفاظ هغه د خولې نه راویستل او پیغمبر علیه السلام واورېده، نو د قار نه او د غصې نه د غم نه داسې شو چې د مخ مبارک رنګ یې متغیره شو. ورته ویل چې تاسو د الله د حدودو په باره کې سفارش کوئ ما ته چې زه د الله حدود بدل کما، لکه څرنګې چې بني اسرائیلو خپل قرآن او خپل کتاب بدل کړی دی او خپل احکام یې بدل کړي دي، دغه شان زه په هغې کې خپله منماني وکړمه او مداخلت وکړمه او د خپلې مرضۍ مطابق کمی او بیشی پکې زه پیدا کړمه. او بیا ورته وایي چې زما دې د الله په ذات قسم وي که چېرې فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې غلا ثابت شي او هغه د داسې جرم مرتکب وګرځېږي لقطعتها، نو زه به د هغې لاس هم کټ کړم. هغه هم نشي ماف کېدی، د خدای د حد او د خدای د قانون مخکې هغه هم نشي ماف کېدی چې زما لور ده او زه د دوانو جهانو سردار یم او امام الانبیاء یم، سید الانبیاء یم او زما لور ده، لیکن زما په دې وسیله سره، زما په دې دغه سره
هغه هم نشي دا الله نه د حد نه بچ کېدلی. وبشر المؤمنین او مؤمنانو ته زیر ورکړي، خوشخبري ورته ورکړي چې تاسو کامیاب یې او تاسو چې کومه سودا کړله دا سودا ستاسو د ګټې ده او د فائدې ده. واخر دعوانا الحمد لله.